بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه متفق عليه. متفقون علیه حدیث دا یعنی د بخاری او د مسلم روایت دا. سیدنا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. دی فرمی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمیل چې کله رمضان میاشت شروع شي، فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې کلاو کړای شي. وفي روایت فتحت ابواب الرحمه، او په یو روایت ش الفاظ د دې چې د الله رب العالمین د رحمت دروازې کلاو شي. وفي روایت فتحت ابواب السماء، او په یو روایت ش الفاظ د دې چې د اسمون دروازې کلاو شي. بهر کې مفهوم یو د جنت دروازې کلاو کېدل، یا د رحمت دروازې کلاو کېدل، یا د اسمون دروازې کلاو کېدل. یعنی مقصد دا چې الله رب العالمین د رجدوري خلق د پر د جنت دروازې کلاو کې، د رحمت دروازې کلاو کې، د اسمون دروازې کلاو شي. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند کړی شي. وسلسلة الشیاطین، او سرکشي جنات او شیطانون دا بند کړی شي. یعنی د رمضان مبارک میاشت آغاز ده، نو په آغاز ش الله رب العالمین د جنتی د رجدوري خلق د پر جنت دروازې کلاو کی، د جهنم دروازې بند کی، او شیطانون دا بند کی. خو د دې مقصد دا نه ده چې میږو تاسو کله کله خلک وی کنه چې یاره د سرنګ شیطانون تر دې شوی دي، د پلونکی هو پلونکای قتل ک، د ظلم کوي، سید کوي، د الله نه فرمانی کوي، نو د سرنګ شیطان بند شو ده. خو د دې مقصد دا ده چې چارې ژینی ودی و د الله رب العالمین رضای حاصله کړی وي، نو د دغ سړي شیطان بند شو ده. دغ سړي د پر د جنت دروازې کلاو دي، دغ سړي د پر د جهنم دروازې بند شوې دي، و د جنت دروازې دغ سړي د پر کلاو دي. و نه داسې نه چې یو سړی د الله نه فرمانی کوي چې سمره سرکشي دي، سمره بغاوتی نه دي دی کوي، وایي چې نه د پر د جنت دروازې کلاو دي او د جهنم بند دي. الله د ملک توفیق.